ستا تصویر ته ناست یم او جاړمه ستا تصویر ته ناست یم او جاړمه خپل جاګیر ته ناست یم او جاړمه ماته یې چې ویل چې ستا بشي ماته یې چې ویل چې ستا بشي هغه پیر ته ناست یم او جاړمه ټوله شپه د زړه تارونه چیړمه ټوله شپه د زړه تارونه چیړمه بم او زیر ته ناست یم او جاړمه زه ډېرې مودې نه د اوده پښتون زه ډېرې مودې نه د اوده پښتون مړ ضمیر ته ناست یم او جاړمه اوښکې مې په مخ نکي به راغلې بیا اوښکې مې په مخ نکي به راغلې بیا ستا تحریر ته ناست یم او جاړمه السلام علیکم د خیبر د مازیګر کتونکو زه یم وحید الله خان او تاسو ګورئ پروګرام د خیبر مازیګر قدرمنو کتونکو د خیبر مازیګر نن خوازخیلې ته راغلی دی چېرته چې زمونږ یو ډېر تکړه ملګری یو بهترین شاعر جناب یوسف شاه بهار صاحب خپل ژوند کوي د یوسف شاه بهار صاحب د دې خطې غزلې نظمونه مونږ اکثر اورېدی او بیا به مو دا غوښتل چې یاره د خیبر په مازیګر کې دغه ملګري خپلو مینوالو ته هم مخامخ کړو نن دغه موقع راغلی ده چې یوسف شاه بهار صاحب زموږ سره په دې پروګرام کې ناستې کوي راځئ ستاسو ملاقات زه د یوسف شاه بهار صاحب سره کوم بهار صاحب د خیبر په دې مازیګر کې تاسو ته هرکلی ډیره زیاته مننه وحید الله رو ستاسو ټول ټیم ډېر زیاته مننه کوم چې موږ له خپل پروګرام کې د څو خبرو کول مقرره کړم بل تاسو ډېر اوچته او لوی کار شروع کړی د پښتو ژبې خدمت ته موږ دعا کوو چې الله پاک تاسو په دې کامیاب کړي دا ډېر یو لوی کار دی ډېره زیاته مننه ډېره مننه بهار صاحب علاقه کې مو ډېر کسان پیژني دغه شعر په وجه باندې د غزل په وجه باندې خو بیا هم د خیبر د مازیګر دغه مینوال که تاسو نه پیژني لږ غوندې ورسره ځان معرفي کوي چې یاره په ژوند کې د شعر نه علاوه نور څه کوئ زه خو دغه شاعري کوم د ډېر وخت نه کوم تقریبا د بچپن نه کوم او دین علاوه زما دغه ټیلري کار مې زده دی هغه کوم خپل دکان مې تقریبا او بس دغه مصروفیات مې دي جو سبق مو څومره ویلی دی سبق اوس تقریبا کنټینیو دی اوس په سټیر کې مجھے ډېره مننه بهار صاحب د خیبر د مازیګر دا یو مختصر غوندې پروګرام وي په دې کې موږ خپلو مینوالو سره غزلې نظمونه شریک کوو نو دغه رنګې زموږ د خیبر مینوالو سره به نن تاسو څه شریک کوئ د غزل نه به نه به یو کتاب ویم چې ښکلی مونځ د سهار وکم بیا وده شم ښکلی مونځ د سهار وکم بیا وده شم لا راختی نه وي نور د وخته پاسم او ستا د غمه ټولې شپې مې شوګري وي ستا دپاره مازیګر د وخته پاسم او غزل به درته ویم د غزل مطلب دی چې دا نه و چې جانانه صرف ستا نه یېرېدم دا نه و چې جانانه صرف ستا نه یېرېدم حالات څه داسې و چې د هر چا نه یېرېدم او شعر دی چې د بعضې ښکلو د خندانه به لوګی شوم د بعضې ښکلو د خندانه به لوګی شوم د بعضې ښکلو د خندانه یېرېدم مننه او شعر دی چې په قبر بیان د عذابونو دومره وکړو په قبر بیان د عذابونو دومره وکړو بلها موده یارانو د مولا نه یېرېدم ډېره مننه په قبر یې بیان د عذابونو دومره وکړو بلها موده یارانو د مولا نه یېرېدم او جانانه بغاوت مې ستا په سر کلي کې وکړو جانانه بغاوت مې ستا په سر کلي کې وکړو تر څو به د رواج او د دنیا نه یېرېدم مهرباني او اوس ګوره د الله نه د باران کوم سوالونه اوس ګوره د الله نه د باران کوم سوالونه او یو وخت چې د ګړز او د برېښنا نه یېرېدم او مننه شعر دی پکې چې دا څه وشو بېګا مې ایمان دومره زورور شو دا څه وشو بېګا مې ایمان دومره زورور شو لاس مې ورله یو نوړو الله نه یېرېدم او آخري شعر دی چې بهار ټوله شپه ستا انتظار کې مې کړه تېره بهار ټوله شپه ستا انتظار کې مې کړه تېره تنهایي وه خاموشي وه د هر خوا نه یېرېدم ډېر ښه دی بهار صاحب ډېره مننه قدرمندو کتونکو دا د خوازخیلې د سیمې یو ځوان او یو تکړه شاعر جناب یوسف شاه بهار صاحب زموږ سره خپل یو غزل دا نه مخکې یو کیته هم شریکه کا او د خیبر د مازیګر مینوال د دې پروګرام نه بعد به بیا دا مطالبه کوي چې یو پیر ورسره بیا پروګرام وکړي یوسف شاه بهار صاحب سره خود دا وخت به موږ غوښتنه کوو چې بهار صاحب یو بل غزل زموږ سره شریک کړي نو بهار صاحب که دغه شانته یو بل غزل مو راسره شریک ډېره مننه یو غزل به ته بولم د هغې نه به یو څو روماني شعرونه دي چې زما زړه یې په چړو باندې وهلی زما زړه یې په چړو باندې وهلی هره شپه یې په چړو باندې وهلی هغه دلته چې مینو ته خبرې هغه دلته چې مینو ته خبرې یار هغه یې په چړو باندې وهلی مننه او پته نه لګي چې دا ظالم به څوک و پته نه لګي چې دا ظالم به څوک یو میلمه یې په چړو باندې وهلی ډېره مننه او د بهار په وینو سره و دیوالونه د بهار په وینو سره و دیوالونه یار اوده یې په چړو باندې وهلی دې نه پس پته یو غزل ویم چې غزل مطلب دی چې خون نه یېرېږي چې بې زړه سړی خون نه یېرېږي چې بې زړه سړی په دې سړو کې بس هم ته سړی مننه او زما د مرګ خو نن درېیمه ورځ ده زما د مرګ خو نن درېیمه ورځ ده ته خبر نه یې عجیبه سړی مننه جي زما د مرګ خو نن درېیمه ورځ ده ته خبر نه یې عجیبه سړی
او ځان نه شړۍ مې په باران کې تاو کړه ځان نه شړۍ مې په باران کې تاو کړه راپورې خاندې وایي د غره سړی او د کلي خان ته مې خندا کې ووي د کلي خان ته مې خندا کې ووي څومره ظالم یې څومره ښه سړی مننه او د هر منظر نه دې مزې واغستې د هر منظر نه دې مزې واغستې او څومره مین په ژوندانه سړی او آخري شعر دی چې ته چې د دې ښکلو نه غواړې وفا ته چې د دې ښکلو نه غواړې وفا بهاره ته څومره ساده سړی. ډیره مننه بهار صاحب. قدرمنو کتونکو دا او د خوازخیلې د سیمې یو تکړه شاعر جناب یوسف شاه بهار صاحب زموږ سره خپلې غزلې کیتې شریکې کې انشاءالله راتلونکي وخت کې به بیا د دوی نه دغه د خیبر د مازدیګر دغه خپرونې ریکارډ کوو او ستاسو په خدمت کې به پیش کوو. هم د دې سره د خیبر دا نننی مازدیګر خپل سر ته رسي روژه هم ده ځکه مو پروګرام لږ مختصر غوندې وکړو. انشاءالله راتلونکي پروګرام کې به یو بل ځای نه یو بل شاعر سره ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. تر هغه وخت پورې د خیبر د مازدیګر ټول ټیم کیمرمین شبیر احمد شینا نور وحید دی زموږ سره دغه شانتي ګل وحید دی دلته کې زما سره او یوسف شاه بهار صاحب دی ټولو له د خوازخیلې نه اجازت ورکوي. د لوی الله پامان.